تهجد نیت به څنګه تړي؟ تهجد په نیت کې راوستل ضروری دي کنه یو سړی د نفل نیت وتړو دا به د تهجد حسابيږي دا مسله څنګه دی یو را سره دا مسله وپیژنئ دویمه دا مسله وپیژنئ چې آیا تهجد دو رکعات کول افضل او بهتر دي کنه سلور رکعات کول افضل دي درېمه را سره جی دا مسله وپیژنئ چې یو سړی د شپې په اخیره حصہ کې د تهجد په منځ ولاړ دی او د سحر اذان په شروع شي یعنی سبا په وختو نو بیا خو دغه ټیم نفل نه کیږي نو آیا دی به د خپل تهجد ماتي کنه دا منځ پورا کوي دا دوه درې ضروری مسلې د تهجد متعلق را سره په دیننی کلیپ کې پیژنې ګوره جی اول مسله د نیت متعلق ده نو دا خبره ما بار کړې دا چې مانزه ته د ودرېدو په ټیم کې په خله باندې نیت کول نه لازم دي او نه ثابت دي د زړه نیت چې دی جی دا ضروری دی او عالمانو دا لیکلي ک د زړه او د دماغو د حاضرولو د پاره د مانزه ته د ودرېدو په ټیم کې چا په خله باندې نیت وي نو دا جایز دی بلکې بهتر اوم دی ټیک شولا اوس بر تهجد نیت څنګه کې نو دا سم کولای شي چې نیت کوم د زړه د خلاصه 2 رکعات نفل تهجد مونږ کوم ټیک شو لکنه نفل تهجد مونږ کوم داسم کولای شي او داسم کولای شي چې نفل ونوي 2 رکعات تهجد مونږ کوم یا 3 رکعات تهجد مونږ کوم او کچا تهجد اړو یاد نکړه داس ویل چې 2 رکعات نفل مونږ کوم نو دا به تهجد حسابيږي او کچا نه نفل یاد کړو نه تهجد یاد کړ بلکې داس ویل چې 2 رکعات مونږ کوم نو دا به تهجد حسابيږي دا دومره غټه مسله نه ده بس سمپل او ساده مسله ده جی ښا دا مسله ختم شوه دویمه مسله دار چې تهجد 2 رکعات کول جی دا افضل او بهتر دي د نبی له سلام مبارک معمول دو سنن ابن ماجه د حدیثو کتاب د پاغي کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت نقل کړي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی من الليل مثنى مثنى چې نبی له سلام مبارک به د شپې مونږ یعنی تهجد دا به 2 رکعات کول نو اته رکعات په سلور سلام سره او ک 2 رکعات او ک دا افضل او بهتر دي او ک چا سلور رکعات او کړو نو دا جایز او درستی او اس خراب اثر په تهجد باندې نه غورځي جی دا مسله ختم شوه دریمه مسله دا او چې د شپې اخیره حصہ کې په تهجد ولاړی او د سبا اذان در باندې شروع شو سبا اوختو نو دلته تهجد او د نفل ماتوم بلکې جاری وساتو دا سر ته ورسو ان شاء الله العزیز طالب په الله پاک د تهجد صدر کی ثواب در کی دا مسله ختم شوه یو بل وړه غوندې مسله ور سره او ک یو سړی د تهجد عادت ته او د دنه تهجد د په یو شپه کې د دنه تهجد قضا شي نو آیا د دې قضا شته کنهشته نو ګوره دا نفل او سنت دي د دې قضا نشته دی او عالمان دا وی چې سحر دی منځو کو اشراق ټیم شو اشراق نور اوختو د ټیم کې چې تار شپې سمره تهجد کول دومره نفل وکا ان شاء الله العزیز چې تانه د شپې کم قضا شوی دي نو د هغه تهجد او اجر او ثواب به تعالی الله جل شانه په دې نفل سکی هغه بدر لدر کی زما محترم دا سو ډیره ضروری مسلې دي جی دا په خپل مزده کوي او که تاسو ته توفیق نه ملاویږي نو مرګرو ته ورسوي چې څوک په عملو کې نو منګو تاسو ته په اجر ملاویږي وصلی الله علی النبی